الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين دا د سوره مائده یو څو آیاتونه دی آیاتونو کې الله پاک یو لوی حکم بیانوي او هغه لوی حکم دی د نشو د حرمت د نشو د حرام والی هغه هر یو نشه چې خو د نشې په حراموالي باندې اتفاق ځکه عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنه فرمایي چې کله تاسو قرآن کې دا جمله ووینئ چې یا ایها الذین آمنوا نو په دې خبره باندې پوه شئ چې د دې جملې نه وروستو الله پاک یو حکم بیانوي چې دا وکئ او یا مو د یو خطرناک څیز نه منې کوي چې د دې نه منې شئ ځکه اسلام زمونږ او ستاسو داسې دین دی چې اسلام دا غواړي چې یو انسان دکې د انسانیت وي چې دی دا انسانیت د خپله لاسه ورنکړي او دی د انسانیت نه ونوځي د دغه انسانیت د بقا دپاره هغه خبرې دي چې هغه الله پاک د انسان باندې حرامي کړي دي هغه یې پې بند کړي دي ځکه د دغه خبرو سره انسانیت پاتې کېدی نه شي هغې سره حیوانیت راځي هغې سره انسان نشي پاتې کېدی بلکې د دغه څیزونو سره د هغې د کولو سره د انسان د ده نه ځناور جوړېږي یا د ځناورو خوی ته ځي او بیا خاص طور ایمان والا
یو مسلمان چې په مسلمان کې د انسانیت او د اسلام دا په پوره مقدار باندې نشه هغه څیز دی چې دا د انسان د انسانیت نه وباسي، دا د انسانیت نه بهر کوي. دا د انسان دا په حیوانیت کې او د ځناورو په یو ژوند کې داخلوي. او عام طور موږ او تاسو ګورو په خپله معاشره کې دا تجربې سره ثابته خبره ده. ځکه نشې والا د په پردي مال اسره نه کوي، د په غلا اسره نه کوي، د چا په عزت اسره نه کوي. ځکه د ده مقصود هغه نشه حاصلول دي، نو که هغه په هره طریقه باندې خو چې ده ته دا څیز حاصل شي. ځکه الله حکم راولېږه په اسلام کې چې د نشو نه به ځان وساتئ. عربو کې عام طور باندې د اسلام د راتلو نه مخکې څنګه چې نور برایانې وي او نور بد اخلاقۍ وي په عربو کې، یو غلط کار چې و هغه پکې شراب نوشي وه. د شرابو څکل دا عام، د شرابو کاروبار دا عام. مکه کې هم دا ګناه وه، او بیا چې کله مسلمانانو هجرت وکړه مدینې ته، نو هلته هم د شرابو کاروبار او د شرابو څکل دا عام. اوس څه د الله بندګان هغه وو چې باوجود د دې چې د شرابو حراموالی دا راغلی لا نه و، هغوی پیدایشي طور د دې څیز نه به نفرت کو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم اسم الله خپل پیغمبر هغه پاک ساتي، خو د هغه نفرت و د دې څیزونو، د ماشوموالي نه د دې نه نفرت. د ورقه ابن نوفل هغه باره کې راځي، هغه ته د تورات علم او د انجیل هم هغه فطرتاً د دې شراب او د دې څیزونو نه نفرت کوونکی و. او همطور مسلمانان هغوی به هم د دې استعمال کو، ځکه حراموالی راغلی. الله رب العالمین دا غوښتل چې دا څیز بند کړی شي، خو په یو ځل باندې بندول دا سخت کار و. ځکه یو سړی چې ټول عمر په یو څیز عادتي او هغه ترې نه ته اړی، نو په یو ځل یې ترې نه نشي اړولی. هغه به په تدریج په مزه مزه هغه به د دې نه اړی او دې نه به منې کې. د سوره بقره کې څه سوالات دي چې هغه به صحابه کرامو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه هغه سوالات کړي وو. یا کله تاسو تلاوت کوئ نو دا الفاظ به له سوره بقره کې راځي، یسألونک، دا خلک ای پیغمبره تا نه تپوس کوي. نو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ او حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ
دوی رال او نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وفرمایل یا رسول الله دا نشه چې ده دا شراب چې دي دا خو د انسان مالم خرابوي او د عقل هم خرابوي او د دین ته نقصان رسوي نو چې دا حلال دی او که حرام دی الله رب العالمین قرآن مجید کی د سوره بقره دا آیات راولیږه چې الله فرمایي یسألونک عن الخمر والمیسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما الله فرمایي دا خلق تانه تپوس کوي د شرابو او د جوارۍ په باره کې نو ای پیغمبره ته دوی ته ووایه جواب دا ورکړه چې په دې دواړو کې منافع یعنې فایدې اوم ظاهري شته دی او ګناه هم ورپکې شته دی واثمهما اکبر من نفعهما دې دواړو کې چې کومه ګناه ده او کوم نقصانونه دي ورپکې نو هغه یې د فایدې نه زیات دي دا صرف یو یاد دهني مسلمانانو ته ورکړه خو د حراموالي ټکې په دې آیات کې الله پاک استعمال نه کړ بعضې عقلمندو مسلمانانو په دې خبره باندې سوچ وکړ چې په یو څیز کې د فایدې نه نقصان زیات وي نو داسې عمل ولې کوو چې نقصان یې زیات دی او فایده یې کمه ده د دنیا په کاروبار کې موږ او تاسو وګورو که څوک راته دا ووایي چې دا فلانکې څیز که دې واخیستو او دې کې د تجارت او کاروبار شروع کړو نو نقصان او تاوان یې زیات دی او فایده او ګټه یې کمه ده نو ډېر کم خلک وایي چې هغه به دغه کاروبار وکړي به چې نقصان یې زیات دی نو څه پې کوم ګټه به 10 روپۍ وکړمه او تاوان به مې 100 روپۍ نو څه فایده به وشي الله وفرمایل چې په دې شرابو کې او په جوارۍ کې خو ظاهري تاسو ته فایدې ښکاري چې سړی نشه شي او دی په ځان ني عربو به ویل ده کې شجاعت او بهادري راشي کوم سړی چې شراب وڅکي نو هغه به په یو خبر هم نه راګرځي د عربو په اشعارو کې او د هغوی په قصیدو کې به دا خبرې وي نو څه صحابه کرامو او مسلمانانو په دې جمله د الله باندې شراب یې پرېښودل خو څه هغه چې هغوی ویل یاره بس چې دغه د څه ګناه پکې نشته دی نو دا چې کومې نقصانونه دي د دې نه به خیر یې ځان ساتو داسې خبره چلېدله څه وخت بعد حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی الله تعالی عنه هغه یو دعوت وکړ یو ډوډۍ یې وکړله هغې له مسلمانانو او ملګري هغې را دعوت کړل نو هغې کې نور خوراکونه هم و خو په آخره کې شراب هم پکې و ځکه حرام نه و هغه بعضې کسانو وڅکل چې وڅکل نو بیا پکې د مانځه ټایم راغی چې د مانځه ټایم راغی نو مونځ ته ودرېدل یو صحابي مخکې که جمع ته نو چې هغه جمع ته مخکې شو نو هغه په هغه تلاوت کې غلط شو قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون دا صورت دوسته نو په دې کې د الله پرېښوده نو داسې ویل اعبد ما تعبدون د دې مطلب خو دا و چې ای کافرو زه د هغه چا عبادت او بندګي نه کوم د چا چې تاسو عبادت او بندګي کوئ
او چې کله ترې نه الله لرې کړي او داسې ووایي چې اعبد ما تعبدون، نو بیا یې مطلب دا دی چې ای کافرو دا د چا چې تاسو عبادت کوئ د دوی عبادت به زم کوو. ډېره ورانه خبره ده، بلکل خبره الټه وه. نو چې کله داسې وشول الله رب العالمین دویم حکم راولېږه او هغه دویم حکم هغه سوره نساء کې دی. الله رب العالمین فرمایل یا ایها الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون. ای هغه خلکو چې ایمان مو راوړی دی تاسو منزله نږدې مه راځئ کله چې تاسو په نشه کې یئ، یعنې د نشې په حالت کې مونځ مه کوئ. دا دویمه پابندي شوه چې د عبادت په حالت کې به ته نشه نه یې. دې سره بعضې صحابه کرام مسلمانان هغوی د دې دویم حکم سره منې شو، به شراب یې پرېښود، نشه یې پرېښود او دا یې وویل چې یو څیز ما د عبادت نه بندوي نو څه یې کوم، د مونځ نه مې یو څیز منې کوي او بندوي نو څه یې کوم، بس پرېښودل. خو بیا هم څه هغه خلک وو چې هغوی بیا هم ویل څه حراموالی نه دی راغلی، خو زه مونځ دی چې کله په نشه کې یو او شراب هم څکلي مونځ به نه کوو، چې کله نشه رانه بلکل لاړه شي بیا به یې کوو بس. دې کې څه ورځې تېرې شوې، لږې اوبه راوړه، لږې اوبه راوړه. بله ورځ یو بل صحابي دی حضرت عتبان بن مالک رضی الله تعالی هغه دعوت کړی و. نو چې هغه دعوت کړی و په هغې کې نور صحابه کرام هم شامل وو او سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه دی هم پکې و. سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه هغه صحابي دی چې دا لومبنی غشی شتونکی دی په اسلام کې او د ده ډېر لوی کارنامې دي د سعد ابن ابي وقاص. نو دی هم په دې دعوت کې و. عربو دا عادت و چې کله به شراب اسکل نو بیا به ټول مجلس بیا ولګاو او کې به ناستل، نو بیا به په خپلو مجلسونو کې اشعار ویل او په هغه اشعارو کې به د خپل قوم د خپل پلار او د خپل نیکه بادرۍ بیانولې او د نورو قومونو به پکې بد بیانول، هجوه به یې کوله، هغې ته هجوه وایي. سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه هغه په دغه دعوت کې د شراب څکلي وو، اشعار یې شروع کړل، د خپل قام د هغې صفات یې پکې شروع کړل په اشعارو کې او د مدینې د خلکو هجو او بدي پکې بیان کړه. دې باندې یو نوجوان ناست و د مدینې، هغه له فقار ورغې، غصه ورله. بس خوا کې یو څیز پروت و، هغه یې راواخیست، زما په خیال د اوښ د غوښې یو اډوکی پروت و، هغه یې راوچت که او په سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه باندې غسار وکړه او د هغه سر یې ویشته، هغه یې زخمي کړه. دې نه یو لویه مسله جوړه شوه. دا هم چې کله وشول نو الله رب العالمین دریم او آخري حکم راولېږه او هغه سوره مائده کې دی چې الله رب العالمین فرمایل یا ایها الذین آمنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه. ای د ایمان والو بېشکه شراب او جواري او دا درګاهونه د الله نه سوا چې کوم نور د بل چا درګاهونه دي
جزاک الله. والازلام په غشو باندې تقسیم، دا ځان له یو د عربو یو رواجو. نن سبا چې څنګه موږ تاسو د څه کوو د قراندازي کوو، دوی به دا قراندازي د غشو په صورت کې کوله. انشاءالله دې باندې به بیا خبره وکړو چې څه طریقې سره به دوی دا قراندازي کوله. الله وفرمایل دا ټولې خبرې چې دي رجس من عمل الشیطان، دا پلیتی ده او د شیطان کار دی. شراب دا د شیطان کار دی، دا پلیت چیز دی. جواری دا د شیطان عمل دی او دا پلیت کار دی، رجس دی. الله فرمایل فاجتنبوه، د دې نه ځان وساتئ، اجتناب ترې وکړئ، ډډه ترې وکړئ. لعلکم تفلحون، دې لپاره چې تاسو کامیاب شئ. او بیا الله فرمایل د دې شراب او د جوارۍ او د نورو څیزونو نقصانونه بیان کړل الله پاک. او وی فرمایل انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوة والبغضاء فی الخمر والمیسر. خاص دا دوی تینا بیان کړل چې بېشکه شیطان دا غواړي چې ستاسو په منځ کې دشمنی پیدا کی، ستاسو په منځ کې نفرت پیدا کی، ستاسو په منځ کې بغض او کینه پیدا کی د شرابو یعنې د نشې او د جوارۍ په صورت کې. ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. او بل نقصان دا دی چې د الله په عباداتو کې تاسو نه نقصان راولي. تاسو د الله د ذکر نه منې کوي او د مونځ نه منې کوي. سړی په نشه کې الله خو ویلی دی چې نشې په حالت کې مونځ مه کوه بس. ځکه ګډوډ څه به ووایې، لکه څنګه چې حدیث کې راغلی دی دا خوب دی، دا هم د نشې یو صورت دی. دا خوب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي کله چې تاسو کې یو سړی داسې دی چې هغه بالکل خوب لیونی کړی دی، نو دی دې په دغه حالت کې مونځ نه کوي. دی دې لاړ شي اوده دې شي خوب دې وکړي او چې کله راپاڅي بیا دې مونځ وکړي. ځکه چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم په دغه حدیث کې وجه بیان کړه چې کیدای شي دی به د الله نه استغفار غواړي، نو الله ته به یې کنځل او بد رد کړي. ځکه د خوب والا خو هم په ځان نه پوهېږي چې خوب وله ډېر ورغلی. دا خبرې چې کله یعنې وباسي د یو سړي نه، نو هغه څه وکړي، سزا چې ورکوي، هغه خوب ته نه پرېږدي، هغه څو ورځې او څو شپې بې خوبه وساتي، بس هغه بیا په ځان نی هغه چې بیا هر څه ویلي وکړي. نو دغه رنګې حکم دی د نشې. الله فرمایي د الله د ذکر د قرآن نه او د مونځ نه تاسو منې کوي. نو فهل انتم منتهون، آیا تاسو منې کېدونکي یې؟ معنې منې شئ د دې څیزونو. دا آیاتونه عمر رضی الله تعالی عنه ته ولوستی شو، نو عمر رضی الله تعالی عنه فوري فرمایل انتهینا انتهینا، بس موږ منې شو د دې څیز نه، موږ منې شو. نو چې کله دا آخري حکم راغی، حدیثو کې راځي چې هغه خلک چې بالکل په هغه مجلس کې ناست وو او شرابو ګیلاسونه یې لاس کې او دا حکم راغی، نو هغوی فورا په قرآن باندې عمل کوونکي وو، هغه ګیلاسونه یې وغورځول. دا یې ونه ویل چې خیر دی زه اوس راته تیار ګیلاسونه ډک دي دا به اوس کو او بیا به نه څکو، نه نه هغې لرې کړه، بس ختم یې. او ډېر خلک داسې مسلمانانو کې یعنې به د دې تجارت کا او د شام نه ډېر لوی شرابونه راوړي وو تجارت لپاره، هغه یې توی کړه او واړول، ختم یې کړل. هغه تاجران هم دا ونه کړل چې خیر اوس هم دا دومره مال راوړی دی دا به خرڅ کړو، خیر دی آینده دپاره به بیا نه راوړو، نه بس ختم یې ځکه دا ایمان و، دا د الله د حکم پاسداري وه، دا د الله د حکم تعمیل و چې فوري هغوی د الله حکم عملي کوو. فردي حکم چې کله راغی، فردي حکم کومې زنانه چې بهر وي یا پټو ته وتې وي یا همداسې بهر چېرته وتې وي او بغیر د پړوني او بغیر د برخې نه وي، هغوی په همغه ځای کېناستلې هلته او د کورونو نه یې ځان له
غټ څادرونه راوغوښتل او هغه یې د ځان نه تاو کړې نو خپلو کورونو ته پکې راغلي. دا فوري عمل، الله دا عمل غواړي. بس صحابه کرامو د شرابو په حراموالي باندې فوري عمل بس وکړه، هغه هرڅه ختم. ځکه عزتمندو عمر رضی الله تعالی عنه هغه به دا فرمایل چې خمر څه ته وایي؟ کل ما خامر العقل، هر هغه څیز چې هغه عقل خرابوي، هره نشه چې ده د هغې نقصان. عمر رضی الله تعالی عنه فرمایل دوه نقصانونه دي، مضبوط نقصانونه یې دوه دي. یو د نشې نقصان لوی دا دی چې د انسان عقل برباد کړي، او د انسان خو په دې عقل باندې انسان دی. ځکه د قرآن کې الله زیاته خبره د عقل کړې ده. تاسو که ګورئ لعلکم تعقلون، افلا تعقلون، افلا یعقلون. الله فرمایي دا خلک د عقل نه کار ولې نه اخلي؟ نو عقل بربادی نشه. او دویم لوی نقصان چې دی هغه دی د مال بربادول، مال پې بربادي. یعنې زه به ته دا ویم دا وړه نشه ترې نه راوالی، مثال طور باندې وړه نه ده خو موږ ورته وړه وایو. ډېر خلکو ته نشه وایم نه، نشه ورته نه وایي که نه، دا عادت دی. نسوارو باندې کم سے کم د ورځې ځینې خلک خو ما لیدلي دي، خدای خبره چې دا څو پوړه یې د ورځې اچوي، خو چې یوه هم اچوي نو اوس په 13 ده که په 100 ده په 20 ده. د دې ته چې تاسو حساب لګوئ یعنې دا د میاشتې څومره راځي. دا د مال نقصان دی. د دې نه بیا پسې لږ بره نشې ته لاړ شي. سګرټ بله ورځ چا ویل ډېر ګران شو، ډېر ګران شو که نه، 100 یې ویلې دلته چې په 100 باندې شو دا ډبې. نو هغې ته چې حساب وکړي بیا د دې نه لږ بره لاړ شه. چرس هغې ته چې حساب وکړي د مال ضایع کول دي، مال بربادول دي. او بیا دا نور ناولي څیزونه چې اوس راوواته دا څه شی آیس او نورې غټې غټې نشې موږ له هغه نامې هم نه راځي چې څومره قسمونه راوواته د نشو. په هغه وخت کې د قرآن کې الله د شرابو دا خبره ځکه کړې چې په هغه وخت کې دا نورې نه وي، صرف شراب و، دا نورې نشې نه وي، شراب و. ځکه الله د دې کوم بیان کړی او د دې تذکره یې کړې ده. یعنې دا د مال ضایع کول دي. او حدیث کې راغلی دي چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې بېشکه الله چې دی تاسو د قیل و قال نه منې کړي یې. قیل و قال دې ته وایي یاره که دا خبره داسې وشي او که دا داسې وشي او نه دا داسې نه ده نو دا داسې ده. لکه خبرو له جوازونه او لارې جوړول که نه، دې ته قیل و قال وایي. او دویم دا دی چې و اضاعة المال، نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي الله تاسو د مال د ضایع کولو نه منې کړي یې. د مال قدر وکړې، سورلي در سره ده د هغې قدر کوه. علماو لیکلي دي د نعمتونو باره کې خبره بس کوم چې چاله الله یو کمزوري سورلي ورکړه او دی د دې کمزوري سورلۍ خیال نه ساتي، الله پاک به ترېنه دا کمزوري هم واخلي او د دې نه بله به نه ورکوي، ښه به نه ورکوي. چا چې د خپلې کمزوري سورلۍ خیال ساته، هغې صفایي کوله، هغې خیال ساته، الله رب العالمین به له دا باقي مو ساتي او د دې نه به له بله ښه م ورکوي، بیا به د هغه ښې نه بله ښه ورکوي، بله ښه داسې. ځکه د مال خیال ساتل پکار دی، د مال حفاظت پکار دی، نشو نه خپل ځان هم ساتل پکار دی او د دې خبرې کلک عزم پکار دی چې بس چې څه مې کړي دا مې کړي دي او د نن نه اخوا به دا نه کوم. ځکه د فضایل اعمال کې دغه لیکل شیخ الحدیث صاحب چې کوم سړی نشه کوي نو د هغې یو لوی نقصان دا دی چې ده ته به د زنکدن په حالت کې د شهادت کلمه نه نصیب کېږي. دا څومره نقصان دی، دا څومره لوی نقصان دی چې د زنکدن حالت چې دی دا یا د کامیابۍ دی یا د ناکامۍ دی او دې حالت کې سړي ته شهادت کلمه نصیب نشي. دې نه لویه بدقسمتي کومه یو کیدی شي، کوم نقصان دې نه بل غټ نقصان کیدی شي. خپل بچي هم دې نه وساتو. نن سبا نشې او زموږ او ستاسو معاشره هغه ډېره ګډوډۍ ته او دغه زموږ او ستاسو په دې ملک کې نشته دی چې دا څیزونه بند کړي، بلکې دې له نور هم
دغه ورکوي. موږ او تاسو وایو که نه چې کله یو سړی دی کله یو سړی ګیر شي که نه او وار پار ترې خطا شي نو هغه الې بلې شروع کړي الې بلې که نه یو څه او بل څه باندې شروع وکړي. زموږ د اوسني حکومت په اوتو بوتو شروع کړې ده کار ترې نه خطا شوی دی کار. نو کله سود دپاره بیلونه پاس کوي کله سینماګانې هغه د 10 کالو دپاره فری کوي ټکس فری کوي او کله اوس یې 13 ورځ 2-3 ورځې مخکې دا ویلي چې د کیلو یا د سیر نه زیات د نشې والا څیز که چا سره او کاروبار یې کاوه نو په ده باندې سزای موت دا نشته دی هغه قانون یې ختم کړ. یعنې دا نشو له ترقي ورکوي. دا نه وایي چې دا څیز بند کوي بلکې نور هم ولا چې کوئ بس د نشو کاروبار کوئ او خلک یې ډاډه کړل او دغه کاروبار دی او زموږ او ستاسو نسل یې تباه که او برباد که او دې حد ته یې موږ او تاسو ورسولو چې نن دغه نشو د وجې نه موږ څومره نقصان وکړه او قتلونه هم کېږي او نورې چې کوم څه غلاګانې هم کېږي شوکې هم کېږي دا هر څه کېږي دا د دې نشو د وجې نه. الله رب العالمین دې زموږ او ستاسو نه راضي شي او الله دې زموږ او ستاسو معاشره دا د نیکۍ والا معاشره جوړه کړي. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. یا الله تعالی راضي شي ګناهونه معاف کړي صغیره او کبیره ګناهونه معاف کړي. یا الله د خیر فیصلې راولېږي عذابونه او پریشانونه مو ساتي. څومره بیماران دي الله صحتونه وله ورکړي شفای کامله وله ورکړي او یا الله څومره مسلمانان نوجوانان چې په نشو باندې اخته دي یا الله دې ترې نه نفرت پیدا کړي زړونه یې ترې نه تور او یا الله رب العالمین څومره خلک چې د دې کاروبار کوي او دا فساد خورئ یا الله تو ته هدایت وکړي او یا الله که هدایت یې ځل کې ني نو یا الله دا مفسدین او دا د فساد والا دا د دې معاشرې نه ختم کړي. وصلی الله تعالی علیه